الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دمو عزت منی ایوا ډیره اهمه ضروری مسله هغه دغه یو دو چې آیا په اسلام شي د ووټ څه حیثیت ده نو دې متعلقه دمو عزت منی قدیم اصطلاح شي په دامن د چیرته نه په تفسیری شي مفسرین او نه د حدیث په کتابی شي محدثین او نه د فقه په کتابی شي چیرته دا خبره علماوي مخش علماوي دا نه دو ذکر کړی د موعظت منی د میشتو سره د پاکستان لوی مفتی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه چې دغه تفسیر معارف القرآن تفسیر هم لیکلی ده میش د هر او عالم سره داغه تفسیر موجود وي او ډېر زبردست تفسیر ده هغې داغه ذکر د قرآن پاک د دې آیت لوند یې د خبره ده لیکلې ده چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې بېشکه الله پاک چې ده یأمرکم امر کو تاسو ته ان تؤدوا الامانات چې تاسو ورسوئ خپل امانتونه الى اهلها خپل اهل ته داغه آیت حکم یې خاص ته خو عموم ته چې دغه ذکر مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې د ووټ اچول د یو امانت ته په داسې به سړی خیانت نه کو ووټ امانت یا ده سفارش یا ده او بل دغه وکالت یا ده د موعظت منی دا ډېره اهمه مسله ده نو په دغه شی د ووټ په اچولو نه موږ پوتې نه شي که چیرې پوتې شي د ووټ داسې کاس روشي په ملک باندې یا په وطن یا په علاقه باندې چې هغې د وجې نه د موعظت منی داسې نااهل سړی روشي نو ووټ څوک ونه چوي دغه سړی په ده باندې ګناهګور ده او بله د موعظت منی دا خبره چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په وخت کې ووټ نه و په هغه وخت بیعت و داسې بیعت و چې کله نبی علیه صلات وسلام دنیا ته روغلو تیرې تیارې وې جاهلیت زمانه وه بیا په دنیا کې کافر وي په هغه وخت کې په مکه مکرمه کې مشرکین مکی وي نبی علیه صلات وسلام ته چې کله سکه تلل نبی علیه صلات وسلام سره چې اسلام ته داخلېدلو بیعت پې کړو اینا بعد به اسلام ته داخلېدلو بیعت ته بیعت علی الاسلام یې بیا د موعظت منی دا یو بیعت شوی د پیغمبر علیه صلات وسلام سره خلک به کړو چې کله به اسلام ته داخلېدلو او بلکې چې کله کله به د دې مکې نه هجرت کړو مدینې منورې ته یا خبشې ته بیا داس شوي دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام سره صحابه کرام بیعت کړی ده بیعت ته بیعت علی الهجرت ویایي بیا د موعظت منی د جنگ په مقامو د چې کله به کافر سره جنگ و نبی علیه صلات وسلام به صحابه کرام تیار کړل صحابه کرام به بیعت سره کړو جهاد د پر ایته بیعت علی الجهاد ویایي نبی علیه صلات وسلام چې کله دنیا نه لړو بیا د خلفا خلیفه ګونه دور رغلو په هغه وخت چې نبی صلوات و سلام نه بعد خلیفہ مقرریدلو په هغه ټیم باندې بیعت وشو صحابه کرام بیعت وکړو او هغه بیعت ته بیعت الخلافت ویایي چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه امیر او هغه خلیفہ عباس شاه مقرر شو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقرر شو نو هغه ټیم باندې بیعت وو دغه نه بعد د موعظت منی د بیعت ته نږدې ټکای هغه نن سبا ورته او بل خبره د موعظت منی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي روغلو وی ته ویایي چې یا رسول الله متى الساعه قیامت په کله وي نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ته ویایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي مت پوچھو دا پښتنه مکه چې قیامت په کله وي حدیث شریف مفهوم ده چې قیامت په کله وي دا پښتنه مکه ما اعتدت لها تو د قیامت پر ست یورای کړی دا د موعظت منی بیا بل حدیث شریف صادریمی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایوا موقع دو فرمیل اذا ضيعت الامانه امانتونه به چکل شي بیا صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویایي کیف اضاعتها یا رسول الله امانت په څنګه چکیږي چې امانت چکل شي
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فرمائی اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو فرمایا کہ کلا بادشاہی حکمرانی دا دس خلق ته وسپرل شي چې نه اهل وي